د بېنظیرې د روپو لپاره به تاسو ځان له وس اکاونټ چې دی دا به جوړوئ. دا په کومو ضلعو کې شروع دی، د هغه ضلعو نومونه چې دي هغه سره شیر کوم. د اکاونټ ستاسو د ټول لپاره لازم دی، که نه راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته نه میلاویږي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره نو تاسو دا ویډیو راوالی، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. دا لایک شیر پرې نو دا دې ویډیو له لازم ورکوئ. ځینې کسان چې دی هغه ویډیو پوره ونه ګوري نو صحیح معلومات چې دی دا ورته نه وررسي. وایي تا خو موږ پوه ونه کړو، نو چې ویډیو سکیپ کوې که نه نو څوک په دې باندې نه پوهېږي. نو د بېنظیرو د روپو لپاره به تاسو ځان له وس ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا به جوړوئ. نو ځینې ضلعې چې دی هغه به دې کې شامل دي. اولنی پیس چې کوم دی وایي دا به په 3 مرحلو کې. نو اولنۍ مرحله چې دی هغه به شروع شه، په هغې کې 41 ضلعې چې دي هغه شامل دي. نو په دې کې د خیبر پښتونخوا ضلعې چې دي دا هم شامل دي چې په هغې کې پښتانه اوسېږي. نو دا ویډیو د پښتنو دپاره ده. نو چې تاسو دغه نومونه واورېدل او ستاسو د ضلعې نوم پکې راغلی، نو تاسو لاړ شئ او خپل اکاونټ چې دی دا جوړ کړئ چې تاسو ته راتلونکی قسط چې دی هغه په دغه ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې چې دی په دې کې میلاوجي. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی، هغو ته د اهلیت او د دې پته نه لګي. د دې پته ورته نه لګي نو اول نمبر تاسو خپل اهلیت وګورئ. که هلته کې تاسو ته لیکلي چې تاسو د دې سیم دپاره اهل یې، لکه کم ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی د هغې هغه سیم چې ورکړه کېږي د هغې لپاره اهل یې، نو تاسو به هم دا اکاونټ چې دی دا به ځان له جوړوئ. نو په هغې کې دا ضلعې شاملې دي. نو د پنجاب یو څو ضلعې نومونه راته علم، باقي چې دی د خیبر پښتونخوا چې کومې ضلعې دي د هغې راته علم. نو په دې کې شامل دی اټک پاټک کوم زیاتر پښتانه چې دی هغه موجود دي. دغه شانتې چکوال دی، حافظ آباد او جهلم، خوشاب چې دی هغه هم په دې کې شامل دی. دغه شانتې په دې کې دی منډې، بهاولالدین، ناروال، راولپنډي. په راولپنډي کې زیاتر پښتانه دي. نو راولپنډي چې دی هغه هم په دې کې شامل دی. نو که کم کسان په راولپنډي کې پښتانه وي نو هغه دې هم ځان دغه کړي. په سیالکوټ کوم ډېر پښتانه چې دي هغه موجود دي، هلته کې تللي دي، هلته کې اوسېږي. د سیالکوټ والو لپاره چې دی هم پکې شامل دی. که ستاسو په ضلع کې کم دغه دفتر یې نو هلته معلومات کوي. دا خو د ضلعو نومونه دي، خو په ځینې تحصیلو کې چې دی بیا نه دي شروع شوي. ځینې کسان به چې دغه نو په ځینې تحصیلو کې پکې نه شروع شوي، خو معلومات پکوئ چې زموږ په دې تحصیل کې شروع شوي دي که نه دي. نو که شروع شوي نو دفتر ته به لاړ شئ، هلته کې کاونټر دی، هلته کې تاسو جوړولی شئ. باقي موږ په معلومات باندې چې دی نوره ویډیو هم کړې چې د هغې لپاره کم کم څیزونه لازم دي. نو هغه ویډیوګان چې دي هغه تاسو هم کتلی شئ، هغه ویډیوګان وګورئ. ځکه په هره ویډیو کې درته دوباره دا خبره په دې باندې شروع کوم، دا نومونه مې کټ کړل چې اکثر ځینې کسان هغه ویډیو نه یې کتلي، بیا وایي هغه ویډیو راته راسینډ کړه. زه به چا ته سینډ کوم. نو زموږ په یوټیوب چینل کې چې دی دغه ویډیوګانې پرته وي، مظلوم یار سپیک چې دی په هغې کې پرته کې کم کسان په هغې باندې ګوري. چینل ته وردننه شئ نو هغه معلوماتي ویډیوګان چې دي هغه تاسو کتی شئ. نو که تاسو ته ستاسو د علاقې نوم پکې د هغې لپاره کم څیزونه لازمي په کومه طریقه به کېږي، نو په هغې باندې موږ ویډیوګان چې دي اپلوډ کړي او په راتلونکي وخت کې پرې نور ویډیوګان چې دي دا هم اپلوډ کوو. نو په دې کې چې دی اوس درته دا نومونه په یو ځای باندې علم: اټک، چکوال، حافظ آباد، جهلم، خوشاب، منډې، بهاولالدین، ناروال، راولپنډي، سیالکوټ. په دې کې دا نومونه لږ غلط لیکلي دي. نو ځینې ټکي چې دي هغه پکې اخوا دېخوا راځي. تلیکینګ، وزیرآباد، حیدرآباد، جیکاباد، جامشور، مټیاري، سجاول، ټنډو یار، محمد خان، دکی، هرنائی، شیرانی، زیارت، کولو، چاغي، نوشاکۍ، خاران، زیارت، ایپټ آباد، هریپور. دا اوس د خیبر پښتونخوا ضلعې چې دي دا شروع شوي. د ایپټ آباد نه وروسته چې دی دا د خیبر پښتونخوا ضلعې شروع شوي. نو کم کسان چې په دې کې دي ایپټ آباد، هریپور، تورغر، قلعه پلس کوهستان، اپر پلس کوهستان، لورای، چارسده، اپر چترال، لور چترال، مومن ایجنسي، قضای. دلته کې قضای لیکلی دی، خو اورکزۍ چې ده هغه ده کسه قضای دلته لیکلی ده. بلې سپیلنګ کې چې بلې ټکو کې ځینې کې غلط شوی، نو دلته کې چې دی دغه لیکلی ده قضای لیکلی ده، خو دا اورکزۍ ده. نو په اورکزۍ کې چې کم پښتانه دي نو هلته کې چې دی دا هم پکې شامل دی. دغه شانتې صوابۍ چې ده دا پکې هم شامل ده. نو دا نومونه دي. که په دې کې ستاسو د ضلعې نوم راغلی نو تاسو لاړ شئ او خپل اکاونټ چې دی دا ځان له جوړ کړئ. اکاونټ جوړ کړئ نو راتلونکی کم قسط چې دی دا اوس د دسمبر دا کم قسط چې میلاویږي نو دا به تاسو ته په دې دغه کې چې ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې چې دی په دې کې به میلاویږي. لکه ستاسو اکاونټ ته چې دی دغه روپۍ به راځي نو په دغه اکاونټ کې به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. نو چې اکاونټ یې ونی نو بیا دا روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدلی. هلته کې به تاسو له سیم درکوي،
تاسو سیم چې دی په هغې باندې به تاسو له اکاونټ کولاوئ. طریقه کار چې دی هغه موږ په نورو ویډیوګانو کې ښوولی چې په هغې طریقه باندې جوړېږي. نو چې اکاونټ جوړ شي نو هلو به روپۍ راځي، چې اکاونټ یې نه جوړ نو روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. نو که ستاسو ضلع په دې کې شامل وي وس لاړ شئ او وس دغه اکاونټ چې دی دا ځان لا جوړ کړئ.